بسم الله الرحمن الرحیم. د ګلستان د اول باب ولسم نمبر حکایت شروع کو. یکی از رفیقان شکایت روزگار نامساعد به نزد من آورد که کفاف اندک دارم و عیال بسیار و طاقت بار فاقه نمی آرم. بارها در دلم آمد که به اقلیم دیگر نقل کنم تا در هر صورت که زندگانی کنم کس را بر نیک و بد من اطلاع نباشد. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست. بس جان به لب آمد که برو کس نگیریست. باز از شماتت اعدام اندیشم که به طعنه در قفای من بخندند و سعی ما را در حق عیال بر عدم مروت حمل کنند و گویند. یکی از رفیقان یو د دوستانو نه شکایت روزگار نامساعد، شکایت دا روزگار ناموافق په نزد من آورد. زما په نزد راوړو، یعنی زما یو ملګری ما ته راغی او د خپل غربت د لاسه شکایت وکړو چې ډېر خراب یم، روزګار کاروبار مې نشته، نوکري مې نشته، که کفاف اندک دارم. او دا پریاد یې راته وکړو چې کفاف لږ لرم. کفاف هغومره روزي یا خوراک چې انسان ته د یو ورځې دپاره کافي شي، یعنی بیخي مې حالت خراب دی. و عیال بسیار، بال بچ مې زیات دی. و طاقت بار فاقه نه میرم، او طاقت د لوږې نه لرم، طاقت مې نشته، ډېرې لوږې تندې را باندې تېرېږي. بارها در دل ما آمد، څو ځل زما په زړه کې راغله چې به اقلیم دیگر نقل کنم، چې بل ملک ته کډه یوسم، دې ځای نه کډه وکم تا در آن صورت یا در هر صورت کې زندگانی کنم، په هر شکل چې زه ژوند تیروم کس را بر نیک و بد من اطلاع نه باشد. چا به زما په ښه و بد باندې خبر نه مانه، چې لوږې تیروم او که تندې تیروم او که سخت او که راتی، زړه کې مې دا خبرې ګرځي. بس گرسنه خفت و کس ندانست که کیست. ډېر وږي وده شو او څوک پوه نه شو چې دا څوک دی، دا مسافر. لکه په مسافرۍ کې پته نه لګي. دلته خو یار دوست مې دی، خپل اقربا خپلوان، نو زه چې زی راځي دا خپل رشتہ دار ما کره او ما کره سني، نو زه خفه کېږم، ټول زما په حال خبرېږي چې دا ډېر غریب دی. بس جان بله به آمد کې به رو کس نه ګیریس. ډېر روحونه شونډو ته ورسېده د غریبۍ د لاسه، چې به رو کس نه ګیریس، چې په هغه باندې چا ونه جړل. ګریستن جړا کولو ته وایي، ګریه کردن یا ګریستن، چې چا پې ونه جړل. باز از شماتت اعدام می اندیشم. بیا دا خوشحاله د دشمنانو نه یریږم چې به طعنه در قفای من بخندن. ښه د دغې نقل مکان نه کډه نه وه، د دې نه پته لګي چې یعنې زه یوازې لاړ شم او ځان ورک کړم او کور پرېږدم. اړه کې مې وایي چې یعنې د کوره پټ شه وتښته. خو بیا د خوشحالۍ د دشمنانو نه یریږم، د هر چا دوست دشمني، که به طعنه در قفای من بخندن، چې په پیغور به زما نه وروستو ما پسې خنداګانې کوي. وسعی ما را در حق عیال، او زما کوشش به په حق د بالبچ کې بر عدم مروت حمل کنند، په عدم جوانبردۍ باندې حمل کی، چې دا ډېر بې غیرته دی. که زه لاړ شم مثال اول ته کار و مزدوري هم کوم، خلک به راپسې خبرې کوي چې مړه دا د ښځې نه پټ شوی. و گوین او وی به ما پسې ببینان به حمیت را که هرگز نخواهد دید روی نیک بختی، که آسانی گزیند خویشتن را زن و فرزند بگذارد به سختی. وی خلک به وی زما په غیاب کې چې وګوره دغه بې حمیت او بې غیرته لره، که هرگز چې هیڅ کله به نخواهد دید او نه ویني روی نیکبختي، د نیکبختۍ مخ، که آسانی گزیند خویشتن را، چې ځان دپاره آساني خوښوي، زن و فرزند بگذارد به سختی، یا بگذارد یا بگذارد پرېږدي به سختی په سختۍ. ښځه و زوی یعنی بال بچې په سختۍ کې پرېښود او دی تلې چېرته مزې او عیش و نوش کوي، چکرې وایي خلک به راپسې داسې وایي. و در علم محاسبت چنان که معلوم است چیزی دانم، او په علم دا پند د حساب و ریاضي کې څنګه چې تا ته پته ده معلومه ده، زه لږ ډېر پویه لرم، دسترس لرم په علم ریاضی باندې. اگر بجاهی شما شغل معین شود،
که ستاسو په برکت او عزت سره ما ته یو نوکری ملو شي، مقرر شي، یو کار راته مقرر شي، دا ستا چې کوم دا حاکمانو پادشاهانو هر چا سره ستا تعلقات دي، ته زما دپاره سپارش وکړه چې ماله څه نوکري راکړي. یو وزیر ته ووایه که موجب جمعیت خاطر باشد چې سبب د آرام د زړه می وي، بقیت عمر از عهده شکریان برون آمدن نتوانم. وې د مرګري مې راته ویلې که ماله د دا سفارش وکړو او دیو راله څه نوکري راکړه، په کار ولګېدم، نو باقي عمر بس د عهدې د شکر د دې احسان نه زه بهر نشم. که دا ښېګړه دې راسه وکړه او ستا په وجه ماته نوکري میلاو شوه، نو زه به ستا احسان هېڅکله هېر نه کوم او ټول عمر به ستا احسانمند یم. گفتم ما ورته وویې عمل بادشاه ای برادر دوک طرفدارت. نوکری د پادشاه، کار د پادشاه چې ته ډیوټي هلې ورې دوه طرفه لري، امید و بیم، امید او یره. امید نان و بیم جان. امید د روټۍ هم شته چې تا ته پکې تنخواه او کار د ښه شي میلو شي، خو یره د ځان هم ده، د روح یره هم شته چې سر پکې بیلې. پادشاهان به اعتباری و خلاف رای خردمندان باشده، او دا خلاف دا فکر دا عقلمندانو دی. دا خبره بدین امید دران بی مفتادن، په دې امید د روټۍ او د زرو په دغه یره کې پریوتل چې سر دې پکې ځي. یو نسخه کې داسې راغلی چې خلاف دا رای دا عقلمندو دا خبره به امید نان در بیم جان افتادن، د روټۍ په امید په یرې د بدن کې پریوتل چې بدن یا سر دې پکې لاړ شي، نو دا ښه خبره نه ده. ولې قیمتي سر دی، وجود دی، پادشاهان بې اعتباره دي، سبا به در باندې چا شکایت کړي، یا به پنسي کړي، یا به د عهدې نه لر کړي، بیا به خپه، یا به جیل ته اچولې. دا خو زورور خلک دي. کس نیاید بخانه درویش که خراج زمین و باغ بده، یا به تشویش و غصه راضی شو یا جگر بند پیش زاغ بنه. دا د سادی بابا خبره ده، د خپل مرګري ته وی ګوره دا فقر او صبر دا خشه د قناعت د دې پادشاهانو د عهدونه، نور څه خواري مزدوري کوه. کس نه آید بخانه درویش، هیڅوک نه راځي د فقیر کور ته چې د ځمکې خراج محصول راکا، مالیه راکا، او د باغ بېغمه ناستی، ټیکس میکس پې نه ترې څوک محصول غواړي. یا به تشویش و غصه راضي شو یا جگر بند پیش زاغ بنه، یا په دې تشویش پریشانه او په غصې او غم باندې راضي شه، په دې صبر وکړه، په دې خپل غریبۍ او فقیرۍ. یا جگربند کارغه ته کېده، نو کارغې پرېږدي. جگربند څه ته وایي؟ ګوره دا څاروی چې حلال کی او دغه د مرۍ سره ښکته دا زړه او جگر او پړپوس او د اینه دا اوږد دغه شان شي، دې ته پته نه لګي چې اوس پښتو کې څه وایي، لوړماخ ورته وایي که دې ته جگربند وایي. نو کارغه ته چې دا کې د مخې ته هغې پرېږدي، دا پې ځان وجني. وایي ستا مثال داسې شو چې جگربند کارغه ته کېدی، اینی ټیم دا خطره کېدی. یا به تشویش و غصه راضي شو یا جگربند کارغه ته کېده، نو کارغه دغه پرېږدي. مطلب دا دی چې کنایه از هلاکت، چې یا ځان هلاکت له ورکه، مرګ له. گفت د دوست می وی این موافق حال من نگفته، دا کومه خبره چې ته کوې دا زما د حال موافق خبره دی ونه کړه. و جواب سوال من نه آورده، زما د سوال جواب دی ونه که. نشنیده تا ندی اوریدلی، هر که خیانت ورزد دستش از جبانت بلرزد. څوک چې خیانت کوي، نقصان کوي، نو د هغه لاس د بزدلۍ او د یرې نه رپي. یا یو نسخه کې راغلی پشتش از حساب بلرزد، د ده شابه د حساب نه لړزیږي، رپي به دا سړی. وایي د ملګري ما ته ویلې چې زه چې خیانت نه کومه، چې څوک خیانت کوي نو یې پادشاه نه به یریږي. راستی موجب رضای خداست، کس ندیدم که گم شده از رای راست. راستی او صداقت چې دی دا سبب د خدای د رضا ده، د رضا د خدای ده.
د الله تعالی د رضا سبب دی صداقت. زه خو به صداقت کوم، تا ته پته ده چې زه خو غلا او خیانت نه کوم. کس نه دیدیم که گم شد از راه راست. ما څوک نه دی لیدلی چې د سمې لارې نه دی په سمه لاره نیغه لار رواني چې دی رک شوي وي، دی به خپل منزل مقصود ته رسي. خو که ما گوین حکیمان وایي که 4 کس از 4 کس بجان برنجن. دا د دې مرګري خبرې دي چې سادي ته وایي. 4 کسه د 4 کسونه بجان برنجن یعنی ډېر زیات خفګان مومي. حرامی از سلطان، حرامی یعنی ډاکو دا د پادشاه نه، حرامي سړی یا آرامخور او یا دزد د پاسبان غل د څوکیدار نه، دا ډیر زیات رنج او تکلیف مومي. فکر ورسه فاسق چې دی دا د غماز نه فاسق، د چا عمل چې خلاف د شری د ته فاسق وي، سره د ایمان عمل پې نه کوي، په احکام شرعي باندې دا فاسق دی. د غماز نه چغل خور نه چې څوک می چغلی ونه کړي د بد عمل نو. وروسپی از محتسب، روسپی دا زناکار خزی ته وي روسپی یا روسپی، دا په دوو تلفظ سره کیږي خو سړی ته نه وي. زناکار خزی ته روسپی وي او زناکار سړی ته څه وي روسپی بارا، هغه ته روسپی بارا وي. او چې داسې دغی نو حرامزاده ته دی روسپی زاده وي. دا یو د مزمت کنزل دغه غونډې دی لفظ دی. نو روسپی چې دی دا څه ته وایي روسپی نه روسپی. روسپی فاحشې ښځې ته وایي او څوک ورته روسپی وایي. روسپی دا زناکاره ښځه د محتسب نه، دا کم قاضي چې سزاګانې ورکوي احتساب کوي، د زنا نه خلک منې کوي. آن را که حساب پاک است از محاسبه چی باک. په دې ملګري مې ماته ووې دا چې دې دپاره راغلی چې زما سفارش وکړه چې ماته نوکري میلو شي. د چا چې معامله پاکه ده د محاسبې نه څه باک دی، ما سره به داسې حساب کتاب کوي، زه خو به معامله پاکه ساتم. مکن فراخ روی در عمل اگر خواهی که روز رفی تو باشد مجال دشمن تنگ. فراخ روی مکوه، افراط مکوه په عمل کې، په نوکرۍ کې که چېرې غواړې چې په ورځ د مرافع او حساب کتاب ستا مجال د دشمن تنگ وي. دشمن خو په دې خوشحالیږي چې ته د مرافع او د حساب په ورځ گیر شي، احتساب کې ته دغه شي چې پادشاه دې جیل ته واچي. نو هر کله چې ته افراط نه کوې، زیاتی خوري نه کوې، دا دغه د زه به په دې عمل کوم چې چا ویلي دي چې افراط مه کوه په نوکرۍ کې، په عمل کې چې کومه عهده تا ته میلو شوې ده، که غواړې چې په ورځ دا حساب کتاب کې احتساب کې مجال د دشمن تنگ وي. تو پاک باش برادر مدار از کس باک، زنن جامعه ناپاک گازران برسنگ. وی ته پاک اوسې وروره، د چا نه اړو پروا مه کوه. ګازران دا جامه شویان کم کسان چې جامې انځي دیو ناپاکې جامې په کاڼي او په سوباړو وی، پاکې جامې خو نه وی که نه، کاڼو ته یې رابغوي یا یې په سوباړي وی، نو دا څه وی؟ دا خو چې ناپاکه وي. نو زه زما چې دغه ټیک وي پاک یم نو ما سره څوک څه کار لري. گازران څه ته وایي؟ گازران دوبیانو ته وایي، څوک چې جامې انځي د خلکو. برسنګ په کاڼي مطلب دا دی چې کاڼي له راچي او هغه خیرې ته لرکوي. گفتم ما ویلې، سادی وایي ما ورته وی دی ملګري ته، حکایت روبا مناسب حال توست که دیدندش گریزان و بخشتن افتان و خیزان. بخشتن افتان و خیزان کسی گفتش چی حالت است، چی آفت است که موجب مخافت است. گفتا شنیدم که شتران را به صخره میگیرند، به صخره میگیرند. گفت ای صفی تو را با شتران چی مناسبت است و او را با تو چی مشابهت؟ گفت خاموش که اگر حسودان به غرض گویند که این هم بچی شتر است، هر آینه گرفتار غم آیم که را غم تخلیص من باشد. وی ما ورته ویل چې حکایت د لومبړې مناسب د حال ستا دی، ستا موافق دی. خلکو ولیدله دیندندش ګریزان چې تښتېدله منډې والې و، بې خشتن افتان و خیزان، او بې اختیاره به افتان غورځېدونکي وه او خیزان او ټوپ وهونکي به وه، غورځېده او پاسېده به او داسې بېخوده غوندې وه او منډې والې او غړېده به. کسې گفتش چا ورته ووی چی آفت است، څه بلا در باندې نازله شوی، صافت نازل شوی که موجب مخافت است، چرغړې رارغړې او دومره سبب دا باعث خوف دسته. گفتا لومبړي وویلې شنیدم
اوریدلی می دي که شتران را به سخره میگیرن. اوریدلی می دي چې اوخان په بیګار باندې نیسی، پادشاه اډر کړی دی چې اوخان راولي او سکار مار پې کوي. سخره څه ته وایي؟ سخره یو معنی ذلیل او مقهور، زیر دس په مغلوبیت چې کار در باندې کوي د بل د لاس لاندې شي. او یو سخره دی ته وایي مسخرې ته، چې څوک یو سړي پسې خندا کوي او ټوکې ورپسې کوي، ریشخند کوي، دې ته سخره وایي. او یا دا چې بې مزده کار باندې یو سړی ولګولی شي چې مزدوري نه ورکړي او کار پې کوي، دې ته سخره وایي. دلته هم دا مطلب دی چې شتر په بعضې نسخو کې شتر راغلی چې شتر را به سخره میگیرن، اوښ په بیګار نیسي. نو د سخرې معنی څه شوه؟ بیګار شوه، چې بې مزده بوځي او بیګار پې کوي. گفت روبا ورته وی، گفت یعنی یو کس دغه روبا ته وی ګیدړې ته، ای صفې لومبړې ته، ای قمقله توره با شتر چې مناسبت ستا د اوښ سره څه مناسبت دی؟ اوښ نیسي تا خو نه نیسي په بیګار کنه، ستا هغې سره څه مشابهت دی، څه هم جنسیت دی؟ ته لومبړی هغه اوښ دی. و او را باتو چې مشابهت، او د اوښ ستا سره څه مشابهت دی، مماثلت دی؟ گفت روبا وی لومبړی خاموش چپ شه، خاموش باش که اگر حسودان به غرض گویند که این هم بچی شترست. کدا حاسدان او بدخواهان زما په غرض وی په شیطانه که این هم بچی شترست، چې دام د اوښ بچی دی. هر اینه گرفتار غم آیم، یقینا چې په بیگار کې به گرفتار راشم غم کې. کی را غم تخلیص من باشد، چاله را به غم د خلاصی زماوی که تا تفتیش حال من کن، چې تحقیق د حال زماو کی چې دا د اوښ بچی دی او کنه دی. او تا تریاک از عراق ورده شود، مرگزیده مرده شود. او ترسو چې تریاق دا فیزار د عراق نه راوړي شي، نو کم چې مار چیچلی او مړ شوي وي. په خوا زمانو کې چې به څوک مار وچیچل، نو د عراق کې دا تریاق به ملاوېده، دا ضد د زهر او هغه زمانو کې د سعدي زمانه کې دا ډېر مشهور و. نو وی توره همچنین فضل است و دیانت و تقوا و امانت. نو زه منم سعدي وی ما دې ملګري ته ویلې، دغه مثال مې ورته پیش کړ چې زه منم چې ستا کې فضیلت هم شته، دینداري هم شته، تقوا هم شته و امانت امانتګره مې، لیکن متعنتان در کمینه نه ابلټون کې دا خارختیان شته. هره زمانه کې دا ګوره وي ابلټون کې خلک دا په مورچو ترسد کې ناستي، پتا کې به یو نقطه روباشي. و مدایان گوشنشین، او مدایان گوشنشین دی په ګوټونو کې ناستي، د هر چا په کار کې کار لري. یو سړی خپل کار ته نه پرېږدي، یا مثلا چې یو سړی ښه ډیوټي کوي یا امانتګري، نو هغه کې کوشش کوي چې د عهدې نه لر کړي، څه شیطانت کې الزامونه پې لګوي. ها اگر آنچه سیرت توس به خلاف آن تقریر کند در معرض خطاب پادشاهی، هغه چې ستا دا ښه سیرت دی که په خلاف د دې تقریرو کې پادشاه ته، در معرض خطاب پادشاهی، په معرض د خطاب د پادشاه کې به راشي، او به درنه تپوس کوي. در آن حالت کی را مجال مقالت باشد، نو په دغه حال کې به چاله را طاقت د خبرو وي چې ستا حمایت صفایی پیش کی. پس مصلحتان می بینم، زه مصلحت په دې کې وینم چې ملک قناعت را حراست کنه، چې ملک د قناعت د دې نگهداشت وکړي، څوکیداری وکړي، یعنی قناعت اختیار کا و ترک ریاست گوی، د ریاست پرېږده، د دې حکومتي عہدې نه تیر شه. بدر یا در منافع بے شمار است، اگر خواهی سلامت بر کنار است. بدر یا در منافع بے شمار است، پسین کې دنه فائدې ډېرې دي، فواید زیات دي، خو که غواړې سلامتی د سمندر په غاړه د پدې وچه د اډو سمندري سفر کوه، مدې سیند ته مو ورکوزېږه. او یې داسې هم راځي دا درم ویلی شي او درم ویلی شي، که په زمه سره یې ووایې بدر یا در منافع بې شمار است، په سیند کې در قیمتي مرواري دي، ملغلرې ډېرې دي، جواهرات دي په سمندر کې، اگر خواهی سلامت بر کنار است، خو که غواړې نو دا سلامتیا امن و سلامتی په غاړه ده. رفیق چون این سخن بشنید، زما ملګری چې دا خبره واورېده به هم برآمد، غصه شو و روی از حکایت من در هم کشید، او مخې زما د دې کیسې نه راخ کو تاو کو و سخنهای رنجش آمیز گفتن گرفت، او داسې خبرې ملالآمیز شروع کړې، ګیلې مینې. که این چی عقل و کفایت است، دا څه عقل و کفایت دی؟
و فهم فراست او پوی او زیرکتیا ده، هوښیارتوب دی. قول حکمات درست آمد که گفتن. خبره د حکیمانو صحیح ده چې ویلی دي که دوستان در زندان بکار آید. دوستان خو په جیل کې په کار راځي، په سختۍ کې په کار راځي، که برسفره همه دشمنان دوست نمایند. په دسترخوان خو ټول دشمنان هم دوست تا ته ځان دوست ښکاره کیږي، دوست ښکاري. په دسترخوان چې د ښه او مالدار نو دشمنان به هم راځي او ستا دسترخوان ته چې دسترخوان دې غوړېدلی، خو چې غریب شي نو دوستان چې دی دا په جیل کې په کار راځي. دوست مشماران که در نعمت زند، لاف یاری و برادر خواندگی. دوست آن دانم که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. دوست مشماران که در نعمت زند، لاف یاری و برادر خواندگی. وی دوست مګڼه هغه څوک چې په نعمت کې ستا په راحت کې وهي، لافې د یارۍ او د برادر خواندګۍ او د ورورولۍ ته خپل ورور ګڼي. ورور درته وایي د یارۍ لافې وایي، خو لیکن په نعمت کې چې ته په ناز و نعمت کې او ښه مال دولت در سره زیاتي، نو دغه دوست نه دی. دوست آن دانم که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. دوست هغه ګڼمه چې ونیسي لاس د دوست په پریشان حالی کې، په خراب حالت کې چې سړی غریب وي و درماندگی او عاجزي وي ورته، چې په سخت حالات کې چې په تا فقر، تنګدستي، مشکلات وي، مصیبتونه در باندې راوریږي او یو دوست تا ته در نږدې شي او تا سره مدد وکړي، تعاون درسې وکړي، دغه دوست دی. د نقیب احمد صاحب لیکي په دې حاشیه کې، وایي د اشرف علي تنویر رحمت الله علیه نه مې په یو واس کې اورېدلي چې دوه کسان دوستان یو ځای کې اوسېدله. وایي د اتفاقاتو نه دا یو دوست چې یو چا سره څه اختلاف راغی او په جنگ جګړه خبره والو کنځلو دغه ته ورسېده، دا یو دوست دی چا سره په جنگ شو. وایي په عین جنگ کې چې د ده دا دوست چا سره په جګړه ورغه د خپل دوست لاس یې ونیول کلکه، هغه تیر څومره ځان خلاصولو ځان یې نشو خلاصولی، نو مقابل طرف دی ښه ووالو ویې ټکول، ولې ده وله لاس نیولی دی دوست دی. نو بیا چې خیر دا جنگ جګړه خلکو خلاص کړه، نو ده نه تپوس وکړو چې دا تا د دوست ورته ویل چې زما لاس دې ولې نیولی، تا خو زه ښه جګري دوست دی خو کمقل و که نه. وایي ما خو ځکه نیولی چې ما د سعدي صاحب دا شعر اورېدلی و چې دوست آن دانم که گیرد دست دوست، در پریشان حالی و درماندگی. دوست هغه ګڼمه چې د دوست لاس ونیسي په پریشان حالی او عاجزۍ کې، نو د دې نه سخت پریشان حالي ستا کم او نو ما ستا لاسونې ونیول. نو ګوره دی د دې شعر په معنا نه و پوه شوی، د هسې هوښیاران وایي چې د کمعقل دوست نه هوښیار دشمن ښه دی. نو ګوره ظاهري د شعر خو همدا معنا ده چې لاس یې ونیسي، خو بعضې ځای کې به ته سالې مطلب لیدی کې یو لوی درس هم دی. ډیرو ځایانو کې منګه په ظاهرو الفاظو پسې نه ځو، د هغه مطلب بالو، مزاج او مفهوم پسې ګرځي د شاعرۍ چې د څه ویلي دي. نو صرف په ظاهر پرست خلک چې حقیقت و معنی پسې ګرځي، نو دا صحیح خلک دي. کنې همدغه مثال دی، دا څوک چې بس صرف په ظاهر باندې عمل کوي دا یې ویلي، نورو د هغه مقصد پسې نه ګرځي. دیدم که متغیر می شود و نصیحت من بغرض می شود. سعدي بابا وایي ما ولیده چې سړی خفه کیږي، بدلیږي، رنګ یې بدلیدو، زما دلایل یې نه منل او زما نصیحت په غرض سره نه اوري، بغرض نمیشنود. نزدیک صاحب دیوان رفتم، نو دی وایي چې زما یو دفتردارو د دیوانو د دغه ریاست چې کم مشر و د کچرو یو دفتردارو به سابقه معرفت کې درمیان ما بود په سابقه پیژنګلو چې زمونږ په منځ کې وه د صاحب دیوان سره صورت حالش بگفتم. لکه داسې سړي له ورغی، داسې رئیسو چې هغه نور کسان مقررولی شو، په عهدو یې لګولی شو، کسان بیا مقررول او لړکور دا واړه واړه بابوګان وغیره، د یو محکمې مشر و. وایي ما هغه له چې ورغلمه صورت حال د دې ملګري مې ورته ویل چې زما یو دوست دی او ډېر زیات قابل سړی دی، ډېر تقوادار دی، دیندار دی، امانتدار دی، خو لیکن دی وخت کې بې روزګاره دی.
وی اهلیت و استحقاقش را بیان کردم. د لیاقت و قابلیت میں بیان کو هغه ته تا بکار مختصرش نصب کردن په یو کار مختصر نصب کو مقرر کو چند برین برآمد یو څه زمانه چې په دې باندې 13 شو 100 میاشتې کار وکړو لطف تبشرا بيدن د پاکیزگی د طبیعت ولیدله و حسن تدبیر اشرا بپسندیدن او داغه خود تدبیر او انتظام خوخ کو سړی قابل و کارش ازان درگذشت کار داغه نه تیر شو او په مرتبه بالا ځان متمکن شد او په یو چته مرتبه داغه نه متمکن شو قرار یونیو لګي ولا عہده او چته کړه د خپل دغه نه د منشي توب نه همچنان نجم سعادتش در ترقی بود تا به اوج ارادت رسید همدغه سه ډېر قابل او ډېر امانتګر او ډېر زر وړاندې ترقی کوله وزارت ته ورسید د وزارت عہده ته ورسید و مقرب حضرت سلطان لاړو وزارت ته ورسید چې د پادشاه سره نږدې داغه مقرب شو داغه په میټینګ کې بیا کېناست او مقرب د حضرت سلطان و معتمد علیه گش معتمد اعتبار پیو کو یعنی معتمد علیه بیا په د باندې اعتماد کړی شوی وو ډیر اعتبار پیدا ک مشارونه له مشورې بور سره کې دي بر سلامت حال شادمانی کردم د په سلامت حال مې ډیره خوشحالي وکړه و گفتم او مې وی ذکر بست مې اندیش و دل شکست مدار که آب چشمه حیوان درونی تاریکیس دا بن کارنا اندیشه مکوا او زړه مماتوا چې دا چشمه حیوان دا په تیرو کې ده هغه چې مشهوره ده چشمه حیوان چې هغه نسو کو بوس کی نو دته ابدي ژوند ملاويږي نو خلک کوئی چې دغه چینه په تیرو کې ده الا لا يجعرن اخ البليه فللرحمن الطاف خفيه الا خبردار لا يجعرن اخ البليه چې بے قرار او پریشان نشي اغا د بلاګانو تکلیفونو ورور خبردار چې بے قرار او پریشان نشي د تکلیفونو رور څه مطلب یعنی مصیبت زده سړی پل الرحمن الطاف خفیه پس الله تعالی را الطاف جمع د لطف مهربانیانی پوشیده او پټی دی یجعرن دا یجعرن دا اصل کې دا جعرن یا جعارن مصدر دی جعارن او جعرا یجعرو ماضی او مضارع شو دا تزرع ته وای او یو ګور هغه دی چې هغه د جرأت او بادرې په معنی راځي هغه دا مصدر نه دی هغه جرؤا یا یجعرو هغه د جرأتن یا د جرأتن نه دی هغه په معنی د جرأت او بادرې په معنی راځي نو دا سدي دا لا یجعرن دا دغه په معنی راځي یعنی تزرع پریشانی لکه ډیره مسترب کیږي دی نه پریشان حال کیږي دی نه تزرع عاجزی دی نه کوي هغه مصیبت زده سړی دلته په معنا یعنی ګیله او شکایت او فریاد دی نه کوي صبر دیو کی مصیبت زده سړی ولې د الله تعالی پټ مهربانیان دي کې دې چې بیا مستقبل ان مع العسر یسرا رست ورته حالت سم کی سخته سره الله تعالی ثانی راول یا به درجه او مرتبه اوچت کی یا به پکې بل څه حکمت پوشیدی منشین ترش زر گردش ایام کې صبر گرچه تلخسته ولیکن بری شیرین دارد وی تریو مکینا د گردش د زمانه نه چې صبر اگر چې تریخ دی خو لیکن بر خوږ لري میوه خوږ لري او یا صبر خو یو تریخ شی دی اتور چې کله ماشوبان د سینې نه پرې کوي نو دا زنانه په سینو مې هغې ته صبر وایي تریخ دغی خو لیکن دلته صبر یعنی صبر هر تریخ شیز که هغه داروي که عام صبري د دې میوه خوږی همداسې تکلیفونو مصیبتونو پسې د دې نه وروستو نتیجه ښه وي که سړی صبر وکړي او برداشت وکړي
در آن قربت مرا با طایفه یاران اتفاق سفر حج افتاد. په دغه نږدو کې ما لره په د طایفې د ملګرو سره اتفاق د حج د سفر واقع شو. زه سفر ته لاړم، دی خو په ډیوټي ولګېد، وزارت ته ورسېده، زه لاړم حج ته. چون از زیارت مکه باز آمدم چې د زیارت مکې نه واپس شوم، یک دو منزل م استقبال کړ. دی زما استقبال لراغی مخې ته راغی، زما استقبال یې وکړو، 2 منزلو کې لږ مخې ته راغی. ظاهر حال اشرابي دیدم پریشان، یا د حالت می ولید ډیر پریشان و در حیات درویشان، او په شکل او صورت او شکل د فقیرانو کې. هغه وحده وزارت کې خو ډیره ترقی کړي او رنگ خپل شوی جامع ارسه. گفتم چی حالت است؟ چې ما ولید چې داسې خفه او پریشان او په بد حال دی. مل چې سال دی ولی څه چل شوی؟ گفت چنان که تو گفتی. وی ما تی ویلې هغه څنګه چې تا ویلی و مکه خبرو شو. طایفه بر من حسد بردن، یو ډلې په ما باندې حسد یوړو، کینه ما سره پیدا کړه او به خیانت منسوب کردن، او په خیانت مال زه منسوب کړم. په ما د خیانت الزام ولګولو و ملک دام ملکه در کشف حقیقت یعنی استقصا نفرمود. پادشاهی دی همیشوی په کشف د حقیقت د هغې کې تفحص کامل ونکو، تحقیق ونکو. استقصا نهایت اخیر یو شیز ته رسیدل چې هغه تفحص کامل ته استقصا و، یعنی پورا تحقیق ونکو. و یاران قدیم و دوستان همیم از کلمه حق خاموش شدن، او پخوانی یاران او هغه مهربان دوستان همیم دیو څه چلو کو، د حق خبرو نه چوپ شو. چاړو پادشاه ته ونیول چې نه دا دروغ وی په دې الزام دی، دا هیڅ چا سونه ویلي و صحبت دیرین فراموش کردن. او غزور صحبت و مجلس زما یر که نبینه که پیش خداوند جاه ستایش کنان دست بر نهن. و ویته نوینه چې د صاحب مرتبه په وړاندې عاجزي کوون کې لاس پسینګ دی. وگر روزګارش در، یعنی چې کله د عہدی او په ترقی کې هر سړی به احترام کوي، لاس درته پسینګ دی. کله چې زه په وزارت کې وگر روزګارش درارت زپای همه عالمش پای بر سر نه. کچره زمانہ دا د خپل نه روغ ورځي او خرابي کې نو ټول خلک بیا خپې په سر دی، یعنی بیا ول په سر خپېګ دی، بیا ورته توجه نه ور کوي. او چې کله جاه مرتبه وي نو هر سړی ورته لاس پسینګ دی، او کله چې جاه مرتبه او منصب نه وغورځيږي نو بیا خلک ول په سر خپېګ دی. دا زمانہ دا داسې بے وفا. فعل جمله بانوای عقوبت گرفتار شدم. حاصل د کلام دا دی چې په قسم قسم مذهبونو ریمانډونه راکړه د پادشاه او واله مچ حل وای. مطلب دا دی بانوای عذابونو گرفتار شوم، جیل ته هم بوتلم او ریمانډونه هم راکړه. تا درین هفته کې مجدي سلامت حجاج برسید. تر هغه چې دی هفته کې چې هغه زیره د سلامتی د حاجیانو ورسېده، رو رسېده چې خلکو یې حاجیان راغنو د هغې په احترام کې هر وخت کې به پادشاهانو په اخترو کې یا داسې د حج نه به خلک راله، د هغې په خوشحالۍ کې به څه قیدیان معاف کړه، د جیله به آزاد کړه. وی از بند گرانم خلاص کرد. نو دې پیره د پادشاه د حاجیانو د برکته چې وی حاجیان راله نو څه قیدیان بیا پرېښول، نو زه هم پکې پرېښوم. وی دا هغه سخت بند نه زه خلاص کړم. و ملک موروثی هم خاص، او هغه ملک او مال چې موروثي زما و، چې یعنی ما سره وده نه و، غریب سړی وم، او مغه ملکیت بیا راکړه چې زه خپله کور کې نه مزدوری کوه چرته، له وزارت نه برطرف کړم. گفتم سعدی وی ما ورته ویلې در آن نوبت اشارت من قبولت نیامد. په هغه پیرا زما اشاره تا تو کړه خو تا قبوله نه کړه. کې گفتم ما درته ویلې کې عمل پادشاهان جو سفر دریاست، عمل د پادشاهانو د دیو دا نوکری چې ده لکه د سمندر یو سفر دی، خطرناک و سودمند. خطرناک هم دی او فایده‌مند هم دی. یا گنج برګری یا به خزانه اوچته کې سمندري سفر نه، یا در تلاتم بیمیری، یا به په چپو کې مړ شي، او چا لیکلی یا در تلسم بیمیری، به هر حال خطره کې به مړ شي. نه دانسته کې بینی بند بر پای چو در گوشت نیاید پند مردم. وی نه دانسته پاول کې ته پوی نشوي چې خطره ده. او به ویني بند پخپو، زولنې به پخپو ویني چې در گوشت نیاید پند مردم، چې ستا په غوږو کې د خلکو نصیحت نه درځي، د خلکو نصیحت نه قبلې، نو خپو ته به د زولنې غورځيږي، اتکړی به چولی کېږي، ګیرېږي به. او بیا د قلندر خبره چې سادي بابا درته ویلې چې دا مکه و هغه اهل نظر و الله تعالی ولا داسې نظر ورکړو چې ګوره چې سي لیدل
دیگر رهگر نداره طاقت نیش مکن انگشت در سوراخ گژدم. یو سړی یو ځل په یو سوړه کې سوري کې ګوته دغه کې ولړمې وچیچي نو سادی وای و دیگر را بل پیرا گر نه داره طاقت نیش که چرې نه لري طاقت د دغه نیش او لشې د لړم مکن انگشت در سوراخ گژدم. نو خپله ګوته دا لړم په سوري کې مه وردن نه کوه بیا د پاره چرته د پادشاه عهده قبول نه کې. اوس خو دې ولیده بیا احتیاط کوه. دا درس ختم شو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.